الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة ومثل قولي لامرأة واحدة رواه مالك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك رواه البخاري. محترم سامعین کرام، نن زما دا گفتگو خصوصا زنانو د پاره ده او دا خبره ده چې آیا زنانه نامحرمه خلکو سره لاس ملاولی شي که نشي ملاولی، او دویمه دا چې آیا پیرانو سره، اولیاء الله سره، بزرگانو سره، علماء کرامو سره لاس ملاولی شي که نه. نو دا دوگ د حدیثونه دي، لیکن تاسو ته ما صرف د استدلال دپاره څه لږ لږ ترېنه ووي دلیل په طور باندې. ټولو کې اول به خو مونږ دا مسله وکړو چې د زنانه دپاره کوم نامحرمه خلک چې دی هغې سره لاس ملاول حرام دي، ناجایز دي او درست نه دي. مثلا تره زوی شو، ماما زوی شو، ترور زوی شو، د ماشو زوی شو، او دغه رنګې نور چې کوم رشته داران دي د لري، نو دغه رنګې خلکو سره، سړو سره د زنانو لاس ملاول دا بالکل حرام دي، دا درست نه دي او د دې خبرې نه باز راتلل پکار دي. او اکثر وجه دا کې دی چې محترمو تاسو به ومورئ که چېرته په یو کور کې څوک پرده کوي نو ټول به یې ملامته کوي، ټول به یې ملامته کوي چې دا پکې یو نوې خبره ده راوړله. خپل تره زوی چې دی وي هغه سره به لاس نه میلاوئ، ترور زوی سره به لاس نه میلاوئ، دا خو ورور وي. نو د انکار چا کړ دی چې ورور نه دی؟ هر مسلمان د مسلمان په حیثیت سره د بل ورور دی او دا بلې خور ده. د یو بل د عزت خیال به خو ساتو که نه؟ چې د عزت خیال نه ساتي ته څنګه ورور یې؟ چې د عزت خیال نه ساتي د مسلمانې خور نو ته څنګه ورور یې او څنګه خور یې؟ نو محترمو دا ډېره د افسوس خبره ده که چېرته یو تره لور خپل تره زوی له لاس ور نه کړ نو هغه تره چې کوم دی هغه به کور په سر اخیستی، خپل ورور ته به جواب ولیږي ستا لور زما زوی سره لاس دی میلاو کړی، زما زوی نه پټه شوه او ستر دی، دا ده هغه ده. نو هغه ته وایه دا ستر دی، وایه دا ستر دی، بلکل دی. د یوې جینۍ تره راغی، ماما یې راغی، پلار یې راغی، ورور یې راغی، رضایي پلار یې راغی، رضایي ورور یې راغی، نو دا چې کوم دي دا دې دپاره محرم دي. لاس دې ورسره میلاو کي، چاپي ورله کولی شي، لیکن دا نور چا سره چې واده کیږي، چا سره چې واده کیږي، چا سره چې نکاح کیږي، دا نامحرمه دي، دوی سره لاس میلاول ناجایز دي، حرام دي. اگر چې هغه یو لوی بزرګ ولی نه، اگر چې هغه یو لوی پیر ولی نه، اگر چې هغه د الله ولی ولی نه. تاسو دې خبره باندې پوه شوئ؟ ولې دا زنانه نامحرمو خلکو ته چاړوي پیژني هم نه؟ زما د پلار د ماشو د نسي زوی دی، زما د ترور د نسي زوی دی، دا دی هغه دی، دا چا ویل دي؟ دومره پرفتن دور دی، دومره پرفتن دور دی چې په خدای قسم چې داسې داسې کیسونه شوي دي په دې دنیا کې چې حیران بشي، انسان به حیران شي. د فتنې ډک دور دی او علماء کرام دا هم فرمایي چې ځوانه خواښې به خپل زونګي سره خلوت نه کوي، په یوې کمرې کې به نه کښېني. دا دغه رنګې ښینه چې کوم ده دا به خپل اوښې سره دغه شانې آزادانه نه ګرځي او خلوت به ورسره نه اختیاروي. دې سره سفر کولی شي او دا د هغه د دا چا بیل دي؟
دا چا ویل دي؟ نو دا داسې کیسونه ډېر راغلي دي، نو داسې واقعات چې کوم رونما شوي دي، نو دا د نورو دپاره یو سبق دی، عبرت دی چې دې نه عبرت واخلئ او احتیاط وکړئ. مونږ خو صله رحمي پالو وي، ځوانه جانه جینۍ به لیږلي یا به خپل ماما کره تره کره به ناست دی، یو تره د هغې محرم دی او نور ټول نامحرمه دي او هلته یو ځای ګرځي. دا کوم انصاف شو؟ محترمو دا خبرې غور سره واورئ او دې کورونو کې پابندي ولګوئ. که په دې باندې یو ورور درنه خفه کېږي، که په دې باندې درنه پلار خفه کېږي، او که په دې باندې درنه د تره زوی خفه کېږي، نو سل زله نه زر یې خفه کا. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. رب حکم به منې، رب به راضي کوې، رب به نه ناراضه کوې. کله چې مقابله راشي د دې دواړو، یو طرف ته د رب حکم دی او بل طرف ته د مخلوق حکم دی، یو طرف ته د خالق حکم دی، بل طرف ته د مخلوق، یو طرف ته د خالق خفه کېږي او بل طرف نه د مخلوق. دا مخلوق خفه کا، خالق خفه نه کړي، خالق مو خفه کوه. نو دا دې باندې دا دلیل تاسو ما دا پیش کوم چې حضرت امیمه بنت رقیقه رضی الله تعالی عنها دا فرمایي. وګوره حدیث دی، په آخر کې څه وایي؟ په آخر کې وایي هغه زنانه چې کوم وي هغه بیعت دپاره راغلي وي، نو هغه وایي هلم نبایعک یا رسول الله، ای د الله رسوله مونږ ته لاس مخکې کړئ چې مونږ تاسو سره بیعت وکړو په دې باندې، بیعت علی الاسلام. نو نبی علیه الصلاة والسلام څه جواب وفرمایل؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انی لا اصافح النساء، وی زه ښځو سره لاس نه میلاوم، زه ښځو له لاس نه ورکوم. انما قولی لمئة امرأة کقولی لامرأة واحده، وی زما سلو ښځو سره بیعت هغه داسې دی لکه یوې سره شي، که یوې سره هم بیعت علی الاسلام کوم بس صرف دغه د خولې مبارکې وینا ده، او که سلو سره کوم بیا هم دغه وینا ده. لہذا د مصافحې او د لاس ملاولو ضرورت نشته. ای دا وګورئ، د نبی علیه الصلاة والسلام نه بل څوک بزرګ، د نبی علیه الصلاة والسلام نه بل څوک زیات تقوادار، چې نبی علیه الصلاة والسلام د ټول امت روحاني پلار دی، هغې باوجود نبی علیه الصلاة والسلام لاس نه ورکوي. ته کومه نه بیا داسې لوی بزرګ شوې چې راغلی او لاسونه میلاوی او دواړه لاسونه میلاوی، دا ناجایز دي. بل حدیث چې دا خو موطا امام مالک کې و، دا بل حدیث امام بخاری رحمه الله راوړ دی. آخر ته ګورئ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی ہوئی واللہ ما مست یده ید امرات قط فی المبایعت. حضرت عائشہ فرمائی زمانی په خدای قسم بھی ما مست یده ید امرات، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک چرتا د خزی یوی خزی لاس هم نه ټچ کړي، یوی خزی لاس سره هم دا لاس مبارک نه لګیدلی. فی المبایعت په بیعت علی الاسلام کی ما یبایعهن الا بقوله قد بایعتک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هیڅ چرته یوی خزی سره بیعت نه کړي مگر صرف دی وینا سره چې بس ما تا سره بیعت وکړو، ما تا سره بیعت وکړو. نو دادا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نامحرم سره لاس نه دی میلاو کړی، نو چې زموږ پیغمبر لاس نه دی میلاو کړی ما ته ولې میلاو؟ ها کوم چې ستا محرم دي، مور ده، خور ده، رضعی خور ده، ترور ده، ماشو ده، لاس ورسره میلاو کا. لیکن چې کوم نامحرم دي نو برای کرم او برای مهرباني دې باندې ځان پوهه کوئ او دا بد مه ګڼئ، دا بد مه ګڼئ، په دې خفه کېږئ مه د یو بل نه چې څوک شرعي پرده کوي خوشحاله شه ترېنه، او چې دا کس دا نامحرمه راځي نو بیټک پورې محدود شئ، بیټک ته ځه او د بیټک نه واپس ځه، او تره کور دی د روټۍ وخوره هلته، چیس کا، شربت یې څکه، هر څه کوه، مه خفه کېږئ چې زما د تره چې دی هغه انګور چې ده هغې امانه پټه شه زه به ورکړ خو بیا نه ځمه، چې زه مړ شم زما مخ ورته مه ښایه، ته کومه نه حجري اسود یې داسې ستا مخ ولیده که ویې نه لیدم. لیکن خفه کېږه مه ته خفه کېږي ولې دا خو د الله حکم دی، دا خو د الله وینا ده او ته ترې انکار کوې، ته څنګه مسلمان یې؟ نو دا ده چې ځاخه خوره خسکه لیکن په شرعي حدودو کې دندې ګرځېدل، دا مخلوط ګرځېدل دا خو د هندوانو طریقه ده. نو دا یو څو خبرې د زنانو دپاره چې تاسو د لاس میلاولو نه پرهیز وکړئ
او کوم نامحرمه چې دی هغوی وپېژنئ. هر هغه کس ستاسو نامحرمه دی چې ستاسو ورسره نکاح کېږي، واده کېږي، پوه شئ چې زه زما نامحرمه دی، چې نامحرمه دی له ستاسو سره مه ملوه. الله دې عمل کوو.